موس کوي وکه کنه کې ورشه وخت پوره دی زستا نوکر نه یم پوهیږي کنه وخت پوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دا ټول ادب دی د مشر ادب کول دا اسلام مونږ ته د دې درس ورکوي خو د کم مشر څوک چې په اسلام او په دین باندې چلیږي وسم ټیم ما سره پاتې دی یو ځای کې به قرآن بیانېږي حدیث بیانېږي دا زموږ ایمانی حالت وي شکر وباسئ چې مولیان تاسو ته قرآن بیانوي شکر وباسئ چې مولا دې جنازه کوي شکر وباسئ چې قسم په خدای که دا مولا نه و دا موږ به درته چا کوله خلاصه مې دا ویله چې د دین قدر او احترام دا پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ماسخوتن موږ کوله نو کله کله به داسې وشو صحابه فرمایي چې مونږ اودس وکړو چاردام وکړو رسول الله په خپل دغه کور مبارک د جومات سره خواته رسول الله کمره و رسول الله په دغه کمره کې تشریف فرماو صحابه کرام خپل کور پرېښوستو بچي پرېښوستو بیبیانې پرېښوستو تکه توره تیاره وه مسجد ته به راغې چې کله مسجد ته راغې چاردام یې برابر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انتظار کوي رسول الله مزد دپاره نه وځي هلته کور کې به څه مصروفیت و صحابه کرام دومره جرأت ونکو چې یا رسول الله وخت پوره دی راشه موږ وکا صحابه دومره جرأت نه کول چې لاړ شي رسول الله ته او فرمایا یا رسول الله موږ کوو کور کې مو بچی دي کور کې مو ماشومان دي نا وخت دی شپه د تیاره د موږ وکا راته چا هم دومره جرأت ونکو هغه سره د دین اسلام قدر او اهمیت هغه سره دین اسلام طلب هغه د رسول الله انتظار وکړو چې کله رسول الله په خپل مرزي باندې راغی موږ وکړه نو مطلب دا مسلمانانو چې تر څو پوری اخرنه خبره واوري چې تر څو پوری د دین اسلام قدر احترام د دین اسلام ادب دا په اسلام انسان کې مبتلا د دې کې چې کله انسان په ځای کې د اهمیت پیدا نشي هغه انسان تر هغه پر جنت حقدار نشي ګرځیدلی د هر یو شیز د پاره خپل یو طریقه او دستور وي د موبایل د پاره که دنیا د ټول غټ یو انسان انجینیر چې دا موبایل چا جوړ کړی دا هغه انسان راشي او دغه موبایل باندې ما یو کوډ لګولی وي هغه هم دا نشي کولاولی مطلب دا چې دې دپاره خپل دغه ګوته دا لازمي ده د اسلام د احکاماتو دپاره د دین د اسلام د مونځ د تلاوت د زکات د روژې دپاره دغه شان یو کوډ وي دغه شان یو طریقه ده چې هغې ته ادب او احترام ویلی کېږي او د تقریر موضوع هم دا وا چې د اسلام او د دین او د شاعر الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شان اقدس کې خپل دغه جبی مبارک دا لک سم وخوځوي پرون هغه یو کس ګستاخی وکړله یا د بے علمي بنیاد باندې وکړله یا د نادانی بنیاد باندې وکړله یا د څه مجبوري بنیاد باندې وکړله خو ګوره ټول عمر به جهنم کې سوځي نو خپل دغه سوچ به بدلو او ځان کې به لګ د دین اسلام او ادب او احترام به پیدا کوو به ان شاء الله وګورئ تاسو مشران یې تاسو نه معذرت غواړم سخت خبره مې درته وکړله خو صرف دومره تاسو ته وایم چې کله هم مونږ چرته نادره دفتر ته ورشو قسم په خدای هلته مونږ پیسې هم ورکوو خپل زنانه هم بوزو هلته قطار کې ودرو ها هلته کله کله مونږ ته څوم ګنټې مونږ انتظار کوو هلته هغه کس ته مونږ چرته ویل چې زر وکړه دنیاوي خبره ده کنه دغلته فوجیانو په دغه چیک پوسټ باندې زمونږ خویندې میاندې په دې ګرمۍ کې په ګاډي کې په ګنټو وردی چا یو فوجي ته ونیو چې لکه زه د دې ملک باشنده یم زه دې ملک کې اوسېږم زه دهشتګرد خو نه یم چې ته ما دومره ټایم ودروي چا دومره جرأت وکړله ولې دا مولا او دا طالب نن سبا په معاشره کې یو غلام ګرځېدلی ده مولا او طالب دا نه د چا غلام دی او نه د چا دشمن دی مولا او طالب ستاسو خیر خوا دی که چرته زه یو خبره زیاته وکم 2 منټه زیاته مو اخلم زما مطلب دا چې تاسو یو خبره وکم رسول الله فرمایي بلغوا عني ولو آیه یو خبر دی مسلمانانو ته ورسوي نو په دې بنیاد باندې کله کله ټایم هم زیات شي او کله کله ستاسو د طبیعت خلاف خبره هم وشي نو چې کله د طبیعت خلاف خبره وشي بیا ډایرکټ برداشت کول
دا پکار دی یا قتل پکار دی چې دا خبره زما د طبیعت خلاف دی خو آیا دا د قرآن او رسول الله حدیث سره مطابق دی که نه که چېرته قرآن سره برابر بس خاموشه شه که چېرته قرآن سره برابر نه بیا ستا حق هم جوړېږي چې ته ګیله وکړې الله رب العالمین موږ ته د ادب او د احترام دغه ماده زموږ زړونو کې پیدا کړي او الله رب العالمین ټولو مسلمانانو ته په اسلام او په دین باندې پوهه ورکړي او الله رب العالمین زموږ زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا کړي او د مسجد د منبر د مولا د طالب او د شاعر الله ادب او احترام الله رب العالمین په موږ کې پیدا کړي اللهم صل علی روح محمد فی الارواح اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللهم صل علی قبر محمد فی القبور